حدیث سے 1180 وما دغه مضمون ورکی بیان شوه دی عن عائشة رضی الله عنها موږ استاد د مؤمنانو مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله عنها نے روایت ته قالت مور بیبي فرمایلی دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل و پیغمبر علیہ السلام بچ کلا د شپې را پاسېدل افتتح صلاته نو د منځ افتتاح شروع به کولا برکعتین خفیفتین په یو دو مختصر رکعاتونو سره امخ کې چې د ابو هريره سے کم حدیثو اغا قولی حدیثو اغا نبی علیہ السلام گفت فرمایله چې تاسو نو کم کس د شپې مانځل را پاسې دو مختصر رکعات دیو کی اگفتو فرمایلیو دا اوس چې کوم حدیث عائشہ رضی الله عنها بیانې نو دا عملی حدیث بیانې فعلی عملی چې نبی له سلام دا سکړی دي نبی له سلام په خپل کړیم دي او ویلیم دي فرمایلیم دي چې د شپې موږ کله شروع کوي او دو رکعات مختصر موږ ته مخ کې کوي د تحیت الوضو په نیت باندې وي او کنوم د تهجد په نیت باندې د دواړو خبرو گنجائش پکشته دي یولا سوا یو اتیایم نمبر حدیث مبارک دے دام د مور بیبی نه روایت ته دې کې دا خبره خی چې د کم کاسه د شپې سم معمول وی کنه د منځ معمولی جوړ کړي ځان لا کله نه چې په خبرت پوي شوی د 2 رکعاته د شپې په یو حصہ کې منځ کوي د معمول او روټین جوړ کړي د هر چا خپل یو وظیفه وی یو روټین وی یا ذکر کوي یا منځ کوي او یا تلاوت کوي دا نیک کار د آخرت د پاره ځان لا خواري شروع کړي وي نو چې کله د شپې وجنا میاش کې کال کې چرته یو ځلته نه پاتې شي وجود خوږيږي یا بیمار وي یا بلس کیسه په خشي او د شپې د هغه خپل وظیفې ته برابر نشي نو بیا دا اوس چې ورپسې 1181 نمبر کم حدیث وایي دین دا معلومیږي چې هغه د ورځې په وخت کې پورا کولای شي خدا خبره یاد ساتل پکار دي چې د نفل او د وظیفو قضاګانې نشته دا قضا نه دا هغه خپل عادت دې برقرار ساتل غواړي کدن یو ځل خپل عادت خطا شي په سبال ورته بیا هغه عادت جوړول ګرانی او دا خو نیک عادت ته وظیفه د شپې نو په بل ورځ به ته بیا پورا پاتې نو بیا به ته بیخي محروم شي وعنها رضی الله عنها مور بیبی نے روایت ته قالت فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ السلام معمول مبارک داو اذا فاتته الصلاة من الليل د شپې مثبت نکاله کپات شو من وجع د دردونو د لاسا وجود به خوګ او درد او غیره یا د بل سم مصروفیت په بنا باندې چې د شپې مستوى برابر نشو نو صلى من النهار 12 رکعات داغي پځې به بیا د ورځې 12 رکعات نفل کول د شپې به اته کول او چې کله به نه خطا شو نو د سوجنا بیا به د ورځې 12 رکعات کول نو دینه دا معلومه شو چې د چا د شپې خپل وظیفه تلاوت وی یو حصہ قرآن مجید وی دو حصے وی پورا درې واړه حصے قرآن مجید لسی پاری وسی پاری منزل پورا کوي د شپې د دې نیکانو خلقو خپل ترتیبات وی یو مونږ او تاسو یو کنه الله دې مونږ او تاسو نیکان کی او د ټچ موبایلونو نه دی الله پاک مون خلاص کی بیا به زمون قرآن سره مینای تسبیح سره مصلی سره عبادت سره او بیا د شپې په حصو کې مونږ او تاسو سره عبادت آسان الله دې مونږ او تاسو تم توفیق راکړي چې د شپې د منځونو سه حصہ ځان له مقرر کو د آخرت د پاره خواري شروع کو د تلاوت سه حصہ ځان له مقرر کو هغه پورا کو بیا ود کیګو یو د کېدو نه بعد ولا را پاسو خپل وظیفه پورا کو خو بهر حال دا خبره معلومه شو د شپې وظیفه چا نه پاتې شي د ورځې هغه پورا کولای شي خدایات ساتي دا د قضا په نیت باندې نه دا خپل معمول برقرار ساتلو په نیت باندې یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام